شیخ سعدی رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده. هغه فرمایي چې یو بادشاه او هغه ډیر زیات بیمار شو، د یو ملک بادشاه چې کله ډیر زیات بیمار شو نو هغه کم طبیبان چې د هغه ملک هغه به وله راتلل او د هغه علاج به یې کو خو سمې نه خوړه. یو پیره ورته یو طبیب چې دی نو هغه ووایي چې یاره ستا دا بیماري داسې بیماري ده چې دا ښه کېدو واله نه ده، خو د دې صرف یو طریقه کیدی شي یو چې ستا دا بیماري دا بل کس ته مونږ منتقل کو او دا منتقل کېدو طریقه به دا وي چې ستا په ځای باندې یو کس مونږ راولو، یو انسان، او هغه مونږ قرباني کو او ستا په ځای باندې هغه قرباني شي، نو دا بیماري به هغه ته منتقل شي او ستا دا بیماري به ختمه شي. په ملک کې آواز ولګېده، وزیران چې کوم دي هغې د خزانو خولې کولو کړې چې بی څوک تیاري چې زه خپل بچی خپل رور یو کس په خپله تیار دی د باچا په ځای باندې زه قرباني ورکوم او زه تیار یم، هغه دې راشي مونږ سره د ملاقات وکړي. یو خاندان راغی، هغه چې کوم دی نو وزیرانو سره هغې سره ملو شو او دا داسې چېرته اسانه مانې کېده چې کله حکیم دا مشوره ورکړه نو بیا د هغه ملک کم مفتی اعظم چې نو هغه له فتوا لاړه، نو هغه غریب هم په دې باندې نو هغه غریب هم دا فتوا ورکړه چې ټیک د بادشاه چې کوم دی دې غوڼ ملک چلی نو که د ده په ځای باندې یو کس هغه قرباني ورکړي او د ده په ځای باندې ذبح شي نو هغه څه مسله نه ده. غریب هم د بادشاه بس پیسې به یې اخیستې، تنخوا به یې اخیسته، بس هغه شان فتوې به یې ورکولې. څومره وزرا څومره خلک چې وه ټول د بادشاه په تربوزه که چې د بادشاه نه به هغې تنخواګانې اخیستې، هغه بادشاه نو کم چې مفتی اعظم و هغه هم دا فتوا ورکړې وه، حکیمانو نه مخکې نه دا ویلي وو. یو خاندان چې دی هغه راغی او د وزیرانو سره او دوی سره ملو شو، دوی ته وایي چېره مونږ خپل یو بچی چې دی هغه به قرباني کړو، خو مونږ له به تاسو څه راکوئ؟ بادشاه ته وي، بادشاه ورته ووایي چې د ده دا بچی چې کوم دی دا سرو سپینو سره وتله چې څومره سپین زري د دې په کار هغه ټول وله ورکوي، هغه ورسره وتلی. هغه چې وتله دومره دومره مال به دله درکوو او دومره هر څه به دله درکوو، ټیک ده. د هغه د قربانۍ دپاره ورځ مقرر شوه چې په هغه ورځ باندې به دا هلک چې کوم دی دی به قرباني کېږي. په هغه ورځ باندې مفتی اعظم هم موجودي، ټول وزیران وزرا به هم موجودي، ټوله کابینه به هم موجودي، بادشاه به په کټ کې دغه دی کې سملولی شي او دا هلک چې کوم دی دی به ذبح کړي شي. هغه ورځ چې راله هغه هلک راوستی شو، مور پلار یې ولاړ دي، خپل خپلوان یې ولاړ دي، ټول خلک ولاړ دي. چې کله دا هغه د قربانۍ وخت راغی د ذبح کولو نو دا هلک چې کوم دی دی په خندا شو. چې کله دی په خندا شو نو بادشاه ورته وایي چې بادشاه ورته وکتل نو وایي چې دا خو دی قرباني کېږي او د قربانۍ په وخت کې چې څوک ذبح کېږي حلالېږي هغه خاندي، ولې تا ولې وخاندل؟ ماشوم ورته وایي چې هلک ورته وایي چې د دې وجې مې وخاندل بادشاه سلامت چې کله انسان ته څه تکلیف راشي په دنیا کې که نه نو هغه ړومبې مور او پلار ته ګوري، مور او پلار ته آواز وکړي چې په ما باندې دا تکلیف دی، نو مور او پلار د هغه تکلیف ختم کړي. نو زه خو نن مور او پلار دلته راوستی یم د قربانۍ دپاره، ځکه په دې تکلیف کې مور او پلار ته آواز وکړم نو زه به څه وکړم؟ زه خو هغې دلته راوستی یم، زما په سر باندې دونه دونه دولت هغې اخیستی دی. د چا چې مور او پلار ني یا مور او پلار یې ناوري نو هغه بیا لاړ شي خوا کې تاڼې ته، قاضي له لاړ شي، هغه ته ووایي، بیا که هغه هم نه مني مفتی اعظم صاحب له لاړ شي، بیا وزیر له لاړ شي، وړوکي وزیر له لاړ شي، بیا غټ وزیر له لاړ شي، حتی چې هغه خپله خبره بادشاه ته ورسوي. کله چې هغه خپله خبره بادشاه ته ورسوي نو بادشاه د هغه خبره حل کړي. نو زما په دې مرګ کې خو د لاندې زما د مور او پلار نه والې تر بادشاه پورې ټول ملوث دي. لاندې زما مور او پلار هم غواړي چې زما زازوی چې کوم دی د قرباني شي، ذبح دي شي، او که قاضي هم غواړي، مفتی اعظم هم ناست دی هغه هم غواړي، وزیران هم غواړي، حتی چې بادشاه هم غواړي. نو په دنیا کې خو زما د بچکولو څوک نشته، نو ما ځکه وخاندل او الله ته مې بر وکتل چې یا الله کم اسبابو په دنیا کې هغه خو زما ټول ختم شو او بند شو، خو بس الله ته یې نو ته هر څه وینې،
بادشاه چې د هغه دا خبره واورېده چې زمونږ نه د ده دومره امید و زه بادشاه یم بس حکم یې وکړه چې زه دې مړ شمه خو دې زما په ځای تاسو دې مه قرباني کوئ دې مه حلالوئ مه ذبح کوئ دې آزاد کې چې کله یې هغه آزاد کړ نو شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي چې تقریبا لږې ورځې بعد چې کوم دی هغه بادشاه هغه هم الله صحتمند که الله وله صحت ورکړه خو بعض اوقات داسې وختونه راشي چې کله هغې د غربت د وجې نه یو بچي خپل قربانو د پیسو د وجې نه قربانۍ دی ځان تیار کړه چې زمونږ دا بچي د قربان شي زمونږ د دې نورو بچو دا زندګي او زمونږ دا زندګي خو به ښه تېره شي که نه نو د هغه چې کومې دنیا کې د بچ کېدو هغه څومره لارې وې هغه ټولې بندې شوې ټولې لارې بندې شوې داسې به په مونږ باندې یو وخت راشي چې زمونږ څومره لارې مونږ ته ښکاري چې یاره دلته به زه بچ شم دغه ځای به مې بچ کي هغه ځای کې به بچ شم پلانکي ډاکټر به مې بچ کي مور پلار به مې بچ کي رونه خویندې به مې بچ کي بچي به مې بچ کي ښځه به مې بچ کي په مونږ باندې به هم داسې یو وخت راشي چې مونږ به دغه اسرو ته ناست یو خو دا ټولې اسرې چې کوم دي مونږ به په داسې بیمارۍ کې مبتلا یو دونه وخت به زمونږ په کټ کې شوي چې مونږ به د هغې محتاجه شوي یو زما لور زما خور زما مور زما بچي زما زامن زما ښځه زما مور او پلار هغه ټول به په ما باندې تنګ شوي چې د ده دې وخت کې اوس مرګ پرده ده چې دی د دې دنیا نه لاړ شي نو ښه به د داسې د محتاجۍ ژوند نه دې مونږ او تاسو الله پاک ساتي چې په مونږ باندې داسې وخت چرته را نه شي چې مونږ د بل انسان محتاجه شو که هر څومره نږدې رشته یو ورځ په انسان باندې تنګ شي